چې یو سړی د سر عام صحابه ته کنځ کوي. لکه ما درته اول د بیان په شروع کې وی چې په کراچۍ کې بل ورځ په 10 محرم باندې روافضو دو منځونه یو ځای صلات ظهرین کول او پاغي کې باقاعده هغه خبيث ملعون ولاړ دی او کاغذ پلاس کې دی او برسر عام د میډیا په مخ کې د سکیورټي په مخ کې دا خبره کوي چې یا الله څوکا په معاویه باندې لعنت رو وروا او وی او د معاویه په پلار په ابو سفیان باندې لعنت رو وروا. نو د چا په جبه باندې چې دا خبرې وي چې په معاویه رضی الله عنه څوک لعنت وای په ابو سفیان باندې څوک لعنت وای او دغه روافض وای زمون منستر هغه نه قبليږي تر څوک چې مونږ د اهل بیت په دشمنانو سنوي کړي تبرانه وی کړي. د اهل بیت دشمنان چاته وای ابو بکر صدیق چاته وی عمر فاروق تا چاته وی عثمان ذوالنورین تا چاته وی امی عائشہ صدیقہ تا چاته وی امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تا اغوی تا دی اہل بیت دشمنان وی پا اغوی باندې تبرع کوي اغوی باندې لعنت وی اغوی ته بددعاګانې کوي. نورونو کم سړی چې د خپل د مونږ نخ کې صحابه باندې لعنت وی آیا دا سړی تاسو په ایمان وای دا مسلمان کی دی شي؟ دی خلکو ته موږ څنګه مسلمان وایو او موږ ورته وایو چې هیڅ ضرورت نشته که صحابه کرام منی او که نه منی ستا په منلو باندې د صحابه شان هغه نه اوچتېږي چې ته یو منې نو موږ وایو صحابه به اوچت شي او چې ته یې ونه منې نو د صحابه شان به ښکته شي. نه د صحابه شان الله اوچت کړی دی الله ولا مقام ورکړی دا الله ولا مرتبه ورکړی دا هغه د دوی په منلو په نه منلو باندې نه سیوا کېږي او نه کمیږي. خو موږ ورته وایو چې خپل جبې بندې کوي د نورو مسلمانانو جذبات او د هغوی ایمانونه مه مجروح کوئ په ملک کې انتشار مه پیدا کوئ ځکه چې څوک صحابه پسې بد رد وی خامخا به په دې ملک کې د صحابه نوکران پاتې کیږي مؤمنان پاتې کیږي اهل سنت والجماعت پاتې کیږي. څوک چې صحابه پسې بد وی هغه په دی بد لګي ولې خامخا فرقه واریت هوا ورکوي ولې په دې پاکستان کې او په دې ملک کې دشمنان پیدا کوي ولې په دې کې خون خراباته لار جوړوي ځکه صحابه پسې چې څوک بد رد وی قسم دې داسې فدایان داسې د سر نه تیر خلک دغه مؤمنان په دې ملک کې اوسېږي چې چا بدله بیا سر ویران کړی وي بیا به وایي چې سني او شیعه فسادات جوړ کړل. ولې دې ته لار واروئ ولې په خپله باندې سني شیعه تا پسې څوک بد نه وی تا سره زمونږ سویمه ده چې تا پسې بد وایو خو ته خپله خوله بنده که صحابه پسې بد مه وایه. ډېر کافر په دنیا کې اوسېږي تم پکې لګې وه خپل کفر دې لګې وه د جهنم خشاک جوړ شوي یې او دا زمونږ ایمان ده چې څوک د صحابه او دشمنان دي دا بې ایمانه دي دا کافر دي. که یو مفتی فی فتوا ورکوي او که نه ورکوي دی چا فتوی ته حاجت نشته خو دا علما چې صرف فتوی د علماو پیش کوي دي صرف د تایید دپاره پیش کوي دا یو تایید پیش کوي چې او فلانی مفتی صاحب هم د کفر فتوا ده مفتی محمود صاحب هم د کفر فتوا ده او دا وایي چېرې دارالعلوم دیوبند والا متفقه فتوا ده د شیعهګانو په کفر باندې یاره فلان کې احسن الفتاوی لیکلي دي چې کافر دي یاره فتاوی حقانی لیکلي دي چې کافر دي یاره خیر الفتاوی لیکلي دي چې کافر دي فتاوی محمودیه لیکي چې کافر دي. دغه فتاوی چې پیش کیږي دا صرف په تایید کې پیش کیږي نور د دې فتوا ضرورت نشته. بس دغه خبره موږ د قرآن زده کړې ده چې څوک د صحابه دشمن دي هغه څه شی دي هغه بې ایمانه دي او کافر دي. د یو ملا فتوی ته هم حاجت نشته او چې څوک وایي چې نه جي نه پلان کې ورته مسلمان ویلی دي مونږ وایو د الله کتاب ورته کافر ویلی دي پلان کې ملا خولې له هېڅ اعتبار نشته هېڅ حاجت نشته د یو مفتي فتوا له. نو صحابه کرامو سره مینه او محبت رونو زمونږ ستاسو د ایمان تقاضا ده د صحابه دفاع کول د صحابه په ناموس باندې خپل ځان قربانول. قسم دې دا د امت مسلمه
د اتفاق او د اتحاد لپاره ډېره ښکلې یو موقع ده چې یو طرف ته د صحابه او دشمنان دي، بل طرف ته هغه خلک چې صحابه د خپل ځان لپاره راهنما مشعل راه ګڼي، خپل ځان لپاره هادیان ګڼي او هدایت یافته ګڼي، د هغوی لپاره دا یو موقع ده چې دغه